انی وجهت یقینا ما برابر کړی دی وجهیا مخبل للذي اغذات فطر السماوات والارض چې پیدا کړی اسمانونه او ځمکه حنیفا کلک په توحید باندې وما انا من المشرکین نیم زد مشرکانو د ډلینا سورۃ الانعام آیت نمبر 75 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم ده حضرت ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام واقعا پرونی آیت مبارکه نه شروع شوی و چې د قران کریم په مختلفو سوراتونو کې د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا الله جل شانه ذکر کړی دی ځکه چې په ټولو انبیای کرامو کې حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسحاق او یعقوب علیهم السلام حضرت نوح علیه السلام دا د انبیای کرامو پلار نکونه دي د دوی د نسل نه ډېر انبیای کرام تشریف وروړي دي نو لہذا زی پزی الله تبارک وتعالى د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا ذکر کړي او حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا چې کوم سوره مریم کې ذکر دی الته د خپل پلار په وړاندې ډېر ادب او احترام سره دعوت د توحید هغه ول ورکړی دی دې ځکه د واقعي هغه برخه ذکر دی چې پرونی آیت مبارکه کې تیر شو خپل پلار ته ابراهیم علیه السلام وایي چې تا بوتان چې دې تراشل دي او هغه ته عبادت کوي هغه نه معبودان جوړ کړي دي بهشکه زوینم تعالی را او ستا قوم لرا په ښکارا گمراهي کې پراته بیا الله تبارک وتعالى نه آیتونو مبارکو کې فرمایي چې مونږ ابراهیم علیه السلام ته دلیلونه د بادشاہت هغه ورته خودلا د اسمانونو او د ځمکې چې د یقین نورم پوښ او بیا د ابراهیم علیه السلام د هغه دلایل او ذکر دی چې کوم د قوم مخه ته ابراهیم علیه السلام یګدي دا غوي عقیده توحید جوړولو د پاره او خپل هغه شرک باندې پخمانه کولو د پاره چې دا وګوري زاستوري دی ستاسو د وینا مطابق بدی ته خدای وي ځکه د ابراهیم علیه السلام په قوم کې مشرکان مختلفو هغه د نور هم عبادت کو د ستور هم عبادت کو د سپوږمو هم عبادت کو او دغه سي د بوتانو هم عبادت کو لہذا ابراهیم علیه السلام ورته دا درې وړ شیزونه ورته خو دلو چې دا بیکار دی دا اول کې راخکار شي اوزلېږي اوپړه کېږي خو چمکوشي او بیا غیب شي رڼا شي د ستوري د وجنه لږ ساعت کې غیب شي بیا سپوږمۍ راخکار شي او بیا غ سپوږمۍ هم پټ شي او نور راشي ټوله دنیا روخانه کی چې ما خام شي بیا پریوزي نو دا شیزونه معلومیږي دا چې دا ټول محکوم دی حاکم بل دی او دا ټول چې دی
مامور دی د دوی امیر د دې ته حکم کون کی چې دی هغه بل څوک دی او دا ټول مخلوق دی د دې خالق هغه بل څوک دی ابراهيم عليه السلام دا غوي دماغ په دې خبره باندې خلاص وکذالک او دغشا نوری ابراهیم نوری اخذ لمونگا ابراهيم عليه السلام ته ملکوت السماوات والارض دلیلونه د بادشاہي د اسمانونو او د زمکی وليكون من الموقنين او دید پارا چې شي د یقین کوونکو نه نور هم یقین چې د هغه پوښ فلما جن نو هر کله چې اوړدل علیه په د باندې الليل شپه پیراله را کوكبا ولدو د ستوري لرا ستوري ښکارا شو چې کله تیار شو قال دوی هذا ربي دا د زما رب ستاسو د ګمان مطابق صرف داغه په یولو د پاره ابراهيم عليه السلام دا فرمایل چې د دوی مازغه په دې خبر اخلاص شي چې مخلوق دا خالق نشي کېدی چې کوم شی پیدا کړی شوی په خپل باندې هغه خالق نشي کېدی فلما افلا نور کله چې پټ شو هغه قال او لا احب الافلين زنخو قوم د خدای توک د پاره پټیدون کی دا خو ښکارا شو پټ شو دا څنګه خدای دی فلما را القمر نو بیا هر کله چې ولیدو دی سپوږمۍ ښکارا شو ستوري پټ شو سپوږمۍ ښکارا شو قال هذا ربي ابراهيم عليه السلام فرمایل دا د رب زما ستاسو د ګمان مطابق بالفرض د رب وایو ستاسو د ګمان مطابق ستاسو ته عبادت کوي فلما افلا نو هر کله چې هغه پټ شو قال او لئن لم يهدني ربي کنوي کړي خودنا ماتا رب زما لاكونن نخام خابويز من القوم الضالين د قوم د گمراهانو ماته زما رب خودنا کړي دا چې ماته هدایت را کړي دي ګینه کستاسو په شان دي ما هم د دې سپوږمۍ عبادت کړي وي نو دا خوراله او لک ساعت د پاره یو غنټه دو دریو د پاره د زمکا روخانه کړه او بیا غیب شو معلومه شو چې دا چاره لګلو رااله او خپل ډیوټي وکړه او بیا غیب شو معلومیږي دا مخلوق دی خالق نه دی دا محکوم دی حاکم نه دی یو مقرر وخت د پاره چې دا مامور دی امیر نه دی را لګل شوی دی بل چا را لګل دی او قوم ته وی چې ګورت ک تاسو په شان دي ما هم تاسو خبر منلې وي او ما ته الله جل شانه هدایت نه را کړی نو زب هم تاسو په شان دي گمراه وي فلما را الشمس بیا هر کله چولې دو نور بازغتن زلیدن کی قال اویل هذا ربي اعداد زما رب هذا اکبر دا لوی د استاسو په ګمان دا سپوږمۍ دا نور خو د سپوږمۍ نوم زیات روخانه ده دا خو دا غینم لوی دی او استاسو د ګمان مطابق دا خو غټ خدای دی او لوی خدای دی استاسو د ګمان مطابق فلما افلت نو هر کله چې هغه پټ شو دا نور هم قال دو یا قومي ازما قوما انی بریء یقینا ز جدائم مما تشركون دا هغه سنا چې تاسو شرک کوئ چې کله دا درې ونه دلایل ابراهيم عليه السلام ورته خودله چې ګور تاسو د وینا مطابق به د استوري ته خدای وایم چې کله ورته خدای وي لک ساعت کې هغه غیب شو نو چې دا څنګه خدای دی دا خو غیب شو او صفه پته لګي چې دا سم مخصوص حکم باندې او مخصوص وخت لپاره راغلی او پټ شو بیا لک ساعت بعد استوري ښکارا شو سپوږمۍ ښکارا شو ابراهيم عليه السلام ورته وی چې راځي دته به خدای وایو تاسو د ګمان مطابق نو لک ساعت وزلیدو او رڼای وکړه او بیا چې کله دغه وخت پوره شو د خپل ذمہداري د مسؤلیت هغه پټ شو بیا سحر شو نور روخت ابراهيم عليه السلام تو فرمایل ستاسو د باطل ګمان مطابق ستاسو د زعم او د خیال مطابق به نور ته خدای وایو دا غټم دی ټول دنیا روخانه کړه نو چې کله ما خامش نو دام پری وته ابراهيم عليه السلام تو فرمایل چې یا قوم ازما قومه انی بریء مما تشركون زه بیزار ایم د هغه سنه چې کم تاسو شریکان مقرره وي
معلومه شو دلایل سره می تاسو ته ثابت کړه چې تاسو دا سوچ او تاسو دا فکر او تاسو دا عقیده دا باطل دی. کم شی چې فانی وي هغه خدای نشي کېدی، کم شی چې محکوم وي هغه حاکم نشي کېدی، کم شی چې هغه مخلوق وي هغه خالق نشي کېدلی. لہذا تاسو ته ما په دلایل سره دا ثابت کړه چې تاسو دا سوچ او نظریه او عقیده چې کوم تاسو د مخلوقات مبارک ساتي چې دا ستوري خدای دی او دا نور او سپوږمۍ چې دا تاسو په خدای توپ نیولې دي، دا ټول باطل عقیده تاسو دی. اوس عقیده ابراهیم علیه السلام وی مان زده کوي انی وجهت یقینا ما برابر کړی دی وجهیا مخبل للذي اغذات فطر السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکا حنیفا کلک په توحید باندې وما انا من المشرکین او نیم زه د مشرکانو د ډلینا. دا اوس ابراهیم علیه السلام او عقیده د توحید خي ځکه چې کله مونږ مانځه ته ودرېږو نو د دغه عقیده تجدید کو انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض چې یقینا زم محکوم خپل هغه ذات طرف ته چې اسمانونو زمکه پیدا کړی دی حنیفا کلک یم په توحید باندې هیڅ قسمه د عقیده د توحید په باره کې چا سره سمجھوتا هغه نه کوم. یو طرف ته چې د عقیده د توحید دعوا کوم او بل طرف ته دا هم منم چې یاره زما د نفي او د نقصان مالک بل څوک هم شته. یو طرف ته د عقیده توحید دعوا کوم بل طرف ته مې عقیده دا هم دا چې زما صحت خرابېږي نو یقینا چاره باندې سکړې دی. یو طرف ته د عقیده توحید دعوا کوم بل طرف ته د بیماری نه د صحت د پاره د نارینه اولاد د پاره د حاجت روایی مشکل کشای د پاره په قبرونو پسې ګرځم او داغي مالګي سټم او داغي کان ځان پوری مګم او د قبرونو طوافونه کوم او قبرونو ته سجدي کوم نو دا ښکارا منافقت دی. دي ته څوک عقیده توحید نشوي دي. عقیده توحید دی ته وي چې د الله جل شانه ذات نفع او د نقصان مالک ګڼل، حاجت روا او مشکل کشا ګڼل، د الله نه سوا بل چا خپل تندي هغه نټټول، د الله جل شانه د ذات نه سوا بل څوک حاجت روا او مشکل کشا او مؤثر نه ګڼل، د الله جل شانه نه سوا بل څوک عالم الغیب نه ګڼل. کچری عقیده توحید دعوا هم کې او بیا خلکو پسې ګرځي او هغه ته وی چې زما د غیب او سيزونو معلومات راته وکا، د مستقبل په باره کې راته ویا، د ماضی په باره کې راته ویا، دا د عقیده توحید نه خلاف دی. انی وجهت یقینا ما برابر کړی دی وجهیا مخبل للذي اغذات فطر السماوات والارض چې پیدا کړی اسمانونه او زمکا حنیفا کلک په توحید باندې وما انا من المشرکین نیم زه د مشرکانو د ډلینا. صدق الله العظیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب